ډیرو ته مونږ نشو رسېدی. دا به مونږ انشاءالله تعالی 2.5 نهایت 300 کسان به ګورو. په ټلیفون باندې به مونږ نمبر ورکو د خپل خاص کس. نو په ټلیفون باندې مونږ نمبر به ورکو. نو چې کله زمونږ نمبر 300 ته پوره شي نو هغه 300 کسان به راځي. اضافي کسان به تاسو کوشش وکړئ. پېښور ضلع 410 روډ شالم پل، پېښور ضلع 410 روډ شالم پل. جمعه هفته به سړی وي او چهارشنبه او زیارت دا به زنانه وي. که داسې خلک وي چې د لرې ځای نه راځي او د هغې سره په دا موقع زنانه هم وي نو دغه 300 کې دغه زنانو له به نمبر اخلي، دغه زنانه به هم ورسره کېږي که نه صرف سړي او زنانه به بیل په ورځ؟ ډېر ښه سوال دی صدیق افریدي صاحب. 300 کې که فرض کړه یو سړي سره زنانه وي نو هغه به هم بیا مونږ په دغه 300 کې په توګه د سړو شمارو. بس نمبر یې به مونږ 300 پوره کوو، چای هغه زنانه دي چای هغه نارینه دي. سلامونه احترامات ملګرو، صدیق افریدی یم او دا مهال مولانا محمد ایاز نقشبندي سره موجود یم. مولانا صاحب ډېرو ورځو نه ویل چې یاره مونږ په دې ترتیب کې چینجنګ راولو دغه د نمبرو حوالې سره، او کسانو زیات خلک راځي او خلک ګیلې کوي هغه د کموالي یو ترتیب ورکو. د هغې دپاره مولانا صاحب څه ضروري خبرې دي هغه به تاسو سره شریکوي. نو دغه ویډیو در سره لازمي لاسټه پورې وګورئ، ځکه چې آینده بیا تاسو دلته مونږ له راځئ نو زمونږ به د یو نمبر ترتیب وي چې هغه به تاسو ته په موبایل په ټلیفون میلاویږي. نو چې چا له نمبر میلاو شي نو هغه کس به راځي، او چې چا له په موبایل نمبر نه میلاو شوی هغه کس به بالکل نه راځي. هغه به هغې دپاره مونږ دا معذرت خوا یو. مولانا صاحب دغه حوالې سره یو څو خبرې دغه مینوالو سره شریکې. شکریہ صدیق افریدی صاحب، تاسو ډېر شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، صدق الله العظیم. مختصر دا ویډیو اوږده شي بیا څوک کتیم نشي. مختصر دا چې زمونږ جمعه هفته سړي اتوار زیارت زنانه به نو دې کې چونکې مریضان خو ډېر زیات دي، راتلل به کم از کم 2000 2500 3000 زرو نه خو کلم کسان کم نه دي راغلي. نو زمونږ چې کومې ویډیوګانې به عوامو ته تلې نو هغې کې خو به دا به و چې یعنې څوک به ګونګ و د 10 کالو هغه به خبرې شروع کړي، څوک به کوڼ و هغه به واورېدل، څوک به شل و هغه به روان شو، شوګر به و هغه به ښه شو، او دغه رنګ کینسر و هغه به دغه اعلان وکړو. خو چې خلک کله ډېر شول نو موږ بیا هم مجبوره شو، ځکه چې 1000 کسان شي او یو ملګري ته صرف 1 منټ ورکې، 1 منټ خو ورکولی هم نشي، خو که ته 1 منټ ورکې نو په 1 منټ چې ته ورکې او 1000 مریضان یا 1000 میلمانه وي نو دا 1000 منټونو نه تقریبا ډېرې ګنټې جوړې شوې. نو نه کېږي، په دې کې مونځ دی، په دې کې اودس دی، په دې کې روټۍ ده، په دې کې لږ وقفه دمه ده، بعضې لږ خپل امور هم پکې وي ضروري نو نه کېږي. نو مونږ د دغې د کبل نه دا سوچ وکړو چې یاره دا خلک به راکم کړو، ډیرو ته مونږ نشو رسېدی. دا به مونږ انشاءالله تعالی 2.5 نهایت 300 کسان به ګورو. په ټلیفون باندې به مونږ نمبر ورکو د خپل خاص کس، 2 کسان به او 3 د موبایل نمبر به وي. نو په ټلیفون باندې مونږ نمبر به ورکو. نو چې کله زمونږ نمبر 300 ته پوره شي نو هغه 300 کسان به راځي. اضافي کسان به تاسو کوشش وکړئ نه به راځئ، ځکه چې بیا خلک ګیلې کوي. او ګوره جی مقصد د یو انسان خدمت دی، مقصد ډیر خلک نه دي چې 1000 راشي، 2000 کسان راشي، 3000 کسان راشي او خدمت د 10 کسانو مونږ شي. نو دا لږه مناسب خبره نه ده. مونږ دا وایو چې انشاءالله تعالی 300 کسان به کوو، 2.5 به خو نهایت 300 ګینې 2.5. نو دغه 2.5 به کم از کم چې کومه کرایه لګي، کم محنت کوي، مشقت کوي، راځي په تکلیف سره، ګرمۍ ته نه ګوري، یخنۍ ته نه ګوري، باد باران ته نه ګوري. نو زما غرض دا دی چې د 300 یا د 2.5 کسانو خدمت خو وشي که نه. هغسې خو چې ډېر راشي نو د 10 کسانو خدمت هم پکې ونه شي. زما خو دا یو رای ده او بلکې فیصله مې ده. په دې کې که داسې خلک وي چې د لرې ځای نه راځي او د هغې سره په دا موقع زنانه هم وي نو دغه 300 کې دغه زنانو له به نمبر اخلي، دغه زنانه به هم ورسره کېږي که نه صرف سړي او زنانه به بیل په ورځ؟ ډېر ښه سوال دی صدیق افریدي صاحب. 300 کې که فرض کړه یو سړي سره زنانه وي نو هغه به هم بیا مونږ په دغه 300 کې په توګه د سړو شمارو. بس نمبر یې به مونږ 300 پوره کوو، چای هغه زنانه دي چای هغه نارینه دي،
چای شریک دي. مطلب یو سړی دی هغه د لرې ځای نه راځي او د لاهور نه راځي او هغه سره 10 زنانه دي. نو موږ خو 300 نمبر یعنی یو بس دغه د ټارګټ وته وي، نشاندهي وته وي. نو په دغه 300 کې یو سړي سره 10 زنانه دي، نو 10 پکې هغه هم شوې، خو 300 نه به موږ زیاتې نمبر نه ورکو. بل مولانا صاحب که داسې خلک وي چې کم دا 300 نمبر دا تعداد په موبایل پوره شو، داسې خلک چې بغیر د نمبر اخیستو نه په موبایل یې وانه خیستو او ډایرکټ راغو دلته بیا موجود وي، نو د هغې به دم کېږي که نه؟ او ښکلې خبره دی وکړه، د 300 زموږ چې کم تعداد پوره شو او هغې نه اضافي کم کسان راشي، نو موږ خو دا خلک راکمو دې دپاره چې دغه 300 یا د 250 کسانو خدمت وشي. کم 1000 کسانو چې راځي د هغې هغه د عزت په لحاظ عزت هم ډېر و، دې باندې هر سړی پوهېږي. علاج بالغذا چې زموږ کم داروګان به خلکو استعمالول، کې شک نشته، هغه هم ډېر وتېدل. خو موږ مقصد د پیسې یا د عزت یا د علاج بالغذا د دوایانو د خرڅولو نه دی. والله مقصد یو خدمت دی. په دې هر سړی پوهېږي چې 1000 ګوره او 2500 ګوره، دا 300 خو هم تاسو وایي ګینې زمانه که تپوس کوي چې 2500 زیمه چې د یو انسان خدمت وشي فقط. والله الله واحد شاهد دی، الله د زړونو نه خبردار دی. کله کله مولانا صاحب دا خبره هم واضح کړه، ډېر خلک وایي چې یاره مولانا صاحب لږ سخت دی، لږ سخت طبیعته دی. دغه سختي تاسو په کومه وجه هیڅ داسې خبره نشته صدیق افریدي صاحب، سختی هیڅ داسې سختی نشته دی. خلک هم په عذاب کې، تاسو ګورئ په سوشل میډیا، ستاسو دا پیج، ستاسو دا آی ډي، ستاسو دا میډیا دنیا ګوري، تاسو ګورئ دنیا ګوري چې موږ سحر کې ورته ډېر ښکلې خبرې وکړو، واعظ وکړو، نصیحت وکړو چې وروڼو په یو خپل ترتیب راځئ، په یو خپل نمبر راځئ، پریشاني مه جوړوئ. د سړو په ورځ ښځې مه راځئ، د ښځو په ورځ سړي مه راځئ، ښځو ته نږدې مه ودرېږئ، ستاسو ښځې دي، ستاسو بیبیانې دي. موږ لږ د دې خلاف یو چې د زنانو او د نارینو د اختلاط ونه شي. نو دغه لږې سختۍ نه بغیر یو پلار چې کله سختي کوي په زوی باندې، نو د هغه تعمیر کوي، د هغه تخریب نه کوي. دا مسله مسلمه ده. د علماو لږه سختي، د علماو لږه رټنه یا د مشرانو لږه سختي، د مشرانو لږه رټنه، دا د کشر دپاره اوچ بوټي ته په مثال اوبه اچول دي. دې کې هېڅ داسې قسم لا منماني یا داسې نورې خبرې نشته چې یاره ګینې زه دې داسې یا مشروطي یا د بل داسې یو خبره زما د ذهن کې وي، یا د نه پوهېږم چې کوم الفاظ ووایم، خو هغې کې د ملګرو دپاره تخریب نه، تعمیر وي، روحانیم جسمانیم. د مولانا صاحب خبرې واورېدې، امید لرم چې تاسو پرې عمل هم وکئ او دغه ویډیو هم در سره مخکې شیر کړئ چې خلکو ته اسانتیا شي. په سکرین چې دا کمې نمبرې تاسو ته ښکاري، صرف په دغه نمبر به رابطه کوئ. د دې نه علاوه په بل نمبر نه رابطه زموږ نمبر شته دی، د دې نه علاوه نه زموږ بل څه د کانټیکټ نمبر شته دی. که تاسو د دې نه علاوه څه پیغام څه خبره تاسو ته شوه، نو هغه به زموږ د طرفه به نه وي، زموږ به صرف دغه 3 نمبرې. مولانا صاحب اخري کې یو پیغام او دغه پته ورته شریک کړئ. پېښور ضلع 410 روډ شالم پل، پېښور ضلع 410 روډ شالم پل. جمعه هفته به سړی وي او چهارشنبه او زیارت دا به زنانه وي. خو دا د چهارشنبې او د زیارت دا ترتیب او جمعه او هفته سړي دا به د عید نه بعد وي، ځکه چې اوس موږ هسې عمرې له ځو نو چوټي پکې راځي. عید نه بعد به دغه ترتیب وي او د نمبرو سیسټم دا به مونږه د دې جمعې نه د دې زیارت نه به مطلب سټارټ کوو چې خلک ورسره بلد شي. او پیغام دا دی چې الله پاک ته رجوع وکړئ او د قرآن مجید تلاوت بار بار کوئ، ښه وظایف کوئ، استغفار او درود وایئ، الله ته رجوع وکړئ، د والدینو قدر وکړئ، د معاشرې د سپینګیرو احترام وکړئ، په وړو باندې رحم وکړئ او خپل کور کې داسې ماحول جوړ کړئ چې په کور کې هم دینداري راشي. فقط والسلام. پاکستان دې زنده باد وي، ختم نبوت عقیده دې زنده باد وي، دعوت او تبلیغ دې زنده باد وي او ټول ملت اسلامیه بالخصوص خداداد پاکستان دې زنده باد وي. والسلام.